خلکو ماشومان پلرونه مورونه ټولې په دماغو کې ولي نومونه مال زموږ سترګې ښایي تاسو سترګو نظر څه شي نه ختم شوی دی بم نه څه شي نه بم نه بم نه څنګه څه خېشي بیا سکول ته ځې د سکول ته څو سبق ته ښه 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 نه خوځېدل ښه لوس نه هم کوي نه ها ها پیپ کوي پیپ کوي سلام علیکم ملګر دا جلیبیب دی څه وخت مخکې د یو بم په واجې باندې د دې دواړه سترګې او یو لاس ضایع شوی په دغه امید سره مو د پنډي ته راوستلی و چې د دې سترګو دواړه سترګې نظر برقرار شي خو دا امید مونږ ته د ډاکټرانو وینا سره ختم لیدلی شو د جلیبیب ټول ټسټونه شوي دي ډاکټرانو دا خبره چې ممکن به نه وي چې دا به بیا هر یو هغه شی چې هغه مخکې د دپاره ممکن و په روان وخت کې به ممکن شي جلیبیب څلور خویندې لري کلی کې او دا د ټولو خویندو مشر ورور او یو بچی لري یعنې هغه خویندې چې هغه د بچي دپاره په دغه سوچ باندې ناستې چې دا به رالوی کېږي او دا به د مونږ دپاره د کور دپاره به سهاره جوړېږي جلیبیب د دغو خویندو سره سره یو بیمار پلار هم لري هغه خلک چې هغه یې مونږ اواز اوري مونږ ټولو ته مونږ جنګونه دا رقم جلیبیب غوندې بچي پیدا کوي مونږ جنګونه د حمزه غوندې بچي پیدا کوي مونږ د هغه جنګونو د وجې نه مونږ د دغو د برودو وجې نه مونږ د دغو د مورچو سنبلونو وجې نه مونږ د دغو د چندو د وجې نه د جلیبیب په شانتې بچي هم د جلیبیب غوندې یتیمان بچي هم پیدا کوي د جلیبیب غوندې به بیمار بچي هم پیدا کوي په کلی کې به د پلار کمای هم ورسره رسي په جنګونو کې مونږ همیشه دپاره د پرژلو او د جنازو امیدونه وي خلکو ته یې سرسو خپل علاقې کې نور د جلیبیب غوندې د حمزه غوندې بچي ما پیدا کړو د ډاکټر دا پوښتنه چې هلته بمونه څنګه رسي او هلته بمونه څنګه ورځي او دغه ماشوم ولې ړوند شولو په وار والا ردي جواب موږ سره دلته نه و زموږ دلته دا ډاکټره په دې څنګه پوهه کړو چې زموږ علاقې کې برودو ته یا بمونو ته موږ بچي رسوي والي کېږي موږ ټول خپلو خلکو ته حال یې چې کومه د مقبلو واقعه وشوه په هغه کې چې کوم بېګناه خلک شهید شول ماشومان و زناناوې یو کور ته چې شپږ جنازې شي شپږو جنازو سره کاله کې ډېر کمای رسي په کور کې د ورور کمای رسي په کور کې د زوی کمای رسي په کور کې د پلار کمای رسي په کور کې د تره کمای رسي او دا رقم دا جنازه چې د هر چا کور ته شي د هر خاندان ته شي د هر یو مسلک والا ته ورشي د هر یو جنازې سره دا کمای تړلی وي چې هغه جنازې سره به په کاله کې ډېر کمای رسي د ورور کمای به وي د بچي کمای به وي د ادې کمای به وي د پلار کمای به ورسره رسي د ورور کمای به ورسره رسي مونږ خپلو خلکو ته یو چې څوم خلک یې مونږ اواز اوري مونږ دا رقم بچیو پوښتنې آیا بیا د مونږ د علاقې کې چوک شته دا رقم بچیو د خیال ساتنې دپاره بیا د مونږ علاقې کې چې سکول شته دا رقم بچیو د تربیات دپاره یا د خیال ساتنې دپاره آیا مونږ تاسو سره څه بندوبست شته که څه بندوبست یې تاسو مونږ ته وایو هغه بچي چې د مونږ د تاسو د فسادو یا د جنګونو وجې نه یتیمان شوي دي داسې څوک شته چې دغه بچیو ته پنځو بچیو ته لاس ورکړی چې د دوی کفالات په ما شولو داسې څوک شته چې لا شلو کونډو ته لاس ورکړی چې د دوی کفالات په ما باندې شو په دې چې د چا پلار جنازه وځي د هغه کاله هغه ضرورتونه هم ورسره وځي موږ خپلو خلکو ته په کلکې سره ته خپل علاقې علماو ته د خپل علاقې مشرانو ته د خپل علاقې ځوانانو ته او هغه خلک چې هغه سوشل میډیا استعمالوي هغو ته دا رقم سترګو ختمول دا رقم د بچیو لاسونو کټ کول دا په کوم انسانیت کې دی او دا به مونږ تر کومه وخته پرې کوو مونږ ټولو ته په څو څه په کلکه باندې مونږ د علاقې مشران ځوانان حکومت ته په کلکه وایو چېرې دا رقم واقع چې چېرته هم کېږي چې هغه خلک ظلم کوي بېګناه خلک وژني ته د هغو ګریوان ته لاس ور واچوه ته هغه ونیسه ته هغه سزا ورکړه ته هغه د بلې واقع کوونې نه مخکې ته هغه یو عبرت وګرځوه د کورې مې هره یوه واقعه چې موږ وګورو هغه د بلې واقع د جوړونې د بلې واقع د پیدا کونې وجود جوړوي د مونږ ټولو کور مې ولته د بارودو او د جنګونو سره ژوند نه کېږي د بارودو
او د جنګونو سره دا رقم بچي پیدا کېږي، یتیمان بچي پیدا کېږي، کونډې پیدا کېږي او دا بیا په معاشره کې د ټولو نه بې حسه محرومه خلک موږ ټولو خلکو ته دا رقم بچي که زموږ علاقې کې نور په کور څو شریکه لوس ورچو موږ د جلیبي د والد صاحب نمبر به هم دسه شیر کړو. هغه خلک چې دې سره تعاون کول غواړي موږ غواړو چې دې کوم امید د هغه ختم شو. په بهرحال د دې نور چې کوم د ژوند ضرورتونه دي کم از کم څه خو په راشي. ډېره مننه. جلیبي ما